نبی اسلام یو پیر را روان شو او حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ته وی بلال راځه بلال راځه سکار نه دی نبی اسلام په منډه منډه مو پسې منډه منډه چې نبی اسلام ډېر تیز روان دی د پیغمبر خبره خو بده نه لګي کنه اواز مراد شوق سره لیک سبحان الله سبحان الله دا شاته کسان پکې ودی شوق سره بیا سبحان الله سبحان الله ما چې خوبم تختی نبی اسلام په منډه منډه زو پسې شاته ماوی د الله رسول څه چل نبی اسلام اراده یو محله نه تیر شم په بل چې ورننه وتم یو ابي ولاړه د شلیدلې جامې اچولې دي او جړلې وای ما چې پیغمبر ته وحي وشو چې د چا د مخه الله د دنیا زمکه اسمانونه پیدا کړي د اغه نه سپټ شته نبی اسلام ولا راغی را نږدې شو ولې جاړي وای کنه هي سراپا اجالا ہمارا نبی زمون پیغمبر خو بس مونږ سره قدر نشته قسم دی ولې جاړې د الله پیغمبره ما اورېدلی چې ته د الله پیغمبر خو زه غلامه ښځه یم او تیل د پاره پیسې راکړې وې خپلې مالکې او مالکه مې یهودڼه ده یهودڼه او ډېره ظالمه ده وی مې د تیلو پیسې راکړې وې تیل لعنتوي شو ما سره اوس پیسې هم نشته وی مې ځکه جاړم نبي اسلام یې خو ځکه جاړې ورسه بلال رضی الله عنه د نبوت والا جیب نه پیسې راوتې تیل یې راوړه نبي اسلام ولا تیل ورکوي دا والا اوس خو به کار وشي که نه بیا ودرې نه که نه وی تیل خو میلو شو خو هغه ډېره ظالمه ده لیټ شومه په دې مې ووایي لیټ شومه بعضې خلک نوکرانو سره ډېر غلط بهار کوي مونږ تاسو ته پته دا نوکر ورته ډېر د نه سړي زوی ښکاري او بعد ما اورېدل نوکران ته د خور او مور کنځل هم کوي بعدې چې کوم د اډه کې زه اکثر خبره کوم جملې ته توجه شي نوکران به اکثر داسې کار کوي چې کوم مالک نوکر ته د خور مور سا مور او خورې وکنځله نو دا مه ګوره چې دا بیا مشر دی مضبوط ګزار ته په دا خوله باندې وباسه وینه ور ډکه کا فیصله کې به بیا زه کینم بیا به زه فیصله کوم کم انسان تا ته خپل خور او ستا د مور اندامونه یاد کړه او بې عزته یې کړه ستا د یو څو دغه جوړ چې هغه له الله وس ورکړی او ته غلام او ته فقیر او ته د هغه نوکر او کنځلې وکړه نو دا خوله ولا ماته که بیا په بعد کې زه خبره کوم که تا کې ایماني الله او د مور او په خور په دغه باندې غیرت کولی شي وی ما وی دا رد بد مو یې راته کنځل م راته کوي وی مې مو سره او زه خو غریبه یم بېوسه یم نو نبي اسلام مبارک وي نبی اسلام ډېر غوسه شو چې خطا ته به کنځل کوي وی به راځه زه د سره ځم راځه زه د سره ځم وی اخذه مخکې شوی چې مخکې شه وی حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ فرمای غریب ابې شلیدلو کپړو کې مخکې شو پیغمبر ورپسې ابې مخکې او پیغمبر ورپسې رستو حتی تر دې پورې توجه غواړم ډېره توجه شته توجه د مالکې دروازې ته ودرېده دروازه وډبېده څنګه چې دروازه وډبېده مالک ډېره غوسه وه چې ابې خو ناوخته کړې چې څنګه په غوسه کې دروازه کورو کړه چې ویې کتل امام الانبیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د 14مې سپوږمۍ غوندې د هغې د کور مخې ته ولاړو او د چا درته چې پیغمبر ودرېږي محترم اوس هم خیال دی وایي دا ښځه وایي دا یهودي ښځه یا خو زه غوسه ومه یا زما په داسې رخسار باندې نظر ولګېده ما وی چې د کوم رخسار باندې زما رب قسم خوري چې والضحا واللیل اذا سجا محبوب ستا په رخسار مې د قسمي زم چې په کوم رخسار او ظلم باندې زما رب قسم خوړلی دی په هغه رخسار باندې مې نظر ولګېده ما پیغمبر ولیده چې څنګه ما دروازه کولو کړه او زه ولیدم چې یو زنانه ده زما پیغمبر حیا والا غټې سترګې ښکته کړې ما د هغه مخ نه بل خوا مخ وانلو ما چې وکتل د پیغمبر زلفې د محمد رسول الله په سپینو رخسار باندې تورې زلفې داسې راغلې ما ته د هغه رخسار نه بل څه ښکارېدل نه پیغمبر پته نه لګي چې څه وویل بیا ما بعد کې تپوس وکړو زما پیغمبر جمله وفرمیله چې ته ولې دې ابې سره ظلم کې ته ولې دې ابې ته کارېږې زه دې ابې دپاره په شپارس کې راغلی چې هېڅ ورته مه وایه وایي قسم دې ما خبرې نه اورېدې ما د پیغمبر شونډو مبارکو ته ما د پیغمبر سترګو ته ما د پیغمبر بڼو ته ما د پیغمبر رخسارې نبوت ته ما هغه تورو زلفو ته کتل چې
چې د پیغمبر په مخ باندې تیاره کړه چې پیغمبر زلفې اوچتې کړې قسم دې په رخسار باندې زما په کور رڼا شوه ما وې ته دا څوک دی ما ته اواز وشو چې دا هغه شخص دی چې زما رب لقد جاءکم رسول د سرزمین ته پیغمبر را لېږلی دی وایي دغه پیغمبر سفارت وکړو ما وې ابی مې معاف کړه ته د معاف کېدو خبره کوې دا داسې رخسار دی د غلامۍ نه مې ازاده کړه وی بلال وی پیغمبر مخکې زه ورپسې رستو هغه دوه زنانو اواز وکړ چېرته روان یې وی موږ روان یو خپل ځای ته پیغمبر یې بیا را واپس کړ اواز یې وکړ وی قسم دی چې کومه هستي یو در ته ودرېږي او هغه در بېنوا پاتې شي کلمه وویله هغه دوه ښځې الله تبارک وتعالی مسلمانانې کړي زما محترم چې کوم در ته د الله رسول زموږ در ته راغلی او زموږ در به بېنوا پاتې کېږي کلمې ووایي او د نبي علیه صلات وسلام مبارک وینځي شوې محترم دا ولې په یو غریب باندې د شفقت ته وجې ده په یو غریب باندې د یو شفقت ته وجې ده قرآن کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنو ای الله ډېر خوږ اواز کې ډېر خوږ ای ایمان والو ای هغه کسانو چې ایمان هم وروړي ای د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک امتیانو لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیر ولې تاسو یو بل پسې خنداګانې کوئ یو بل ته بد او بد الفاظ او بد نومونه وایي محترم ولې داسې کار کوي دا مونږ ویلې که بعضې خلک وایي چې ما ته پکې مزه میلاوېږي ما ته پکې مزه بعضې خلک وایي چې دی غوسه کېږي نو ما ته پکې مزه میلاوي دی څه کېږي دی غوسه کېږي نو ما ته پکې د ده په غوسه کې تاله مزه درځي خو دی خوا چې الله خفه که الله وایي ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون انسان او د محمد رسول الله امتي باغی چې هغه د بل د خوشحالۍ دپاره خپل ځان خفه کړي دی ته امتي وي هغه د بل د خوشحالۍ